عربی کې دجال معنا غټ دوکباز. یو سړی به ورله راشي ورته به وایي ته دجال یې، دروغجن یې، دی به یې کلک راونیسي. خلک به یې راونیسي، د ده چې کوم مریدان دي او د ده کوم شاګردان دي او د ده کوم هغه بیکار او غلط خلک چې د پسې روان دي، دغه خلک وایي دوی زمونږ خدای ته دروغجن وي، ورېږئ چې مړي. بل ملګري به ورته ولې مونږ ته خپل خدای نه دي وایي، تاسو به څوک نه وژنئ، ما له به یې راولئ. ورېږئ غلی به دجال له به یې راولي، مخامخ به وایي صاحب دې تا ته دروغجن. دجال به ورته وایي ته ما خدای نه منې؟ وی نه. ولې؟ زما سره جنت دی، دوزخ یعنې اور دی را سره، خوشحالی دی را سره، مال دی، دولت دی، هر څه ما سره دی. وی نه ته دجال یې، تو مغی چې مونږ د نبي علیه السلام ښودلی ړوند په تندي د کافر لیکلی شوي دي. وی ښه خلکو ته به وایي ای خلکه که زه دې اوس مړ کم او بیا جمدې کم، زما په خدایه کې به شک وکړې؟ خلک به ورته وایي نه، که دې دې مړ که نو مونږ ستا په خدایه کې شک نه کوو، مونږ به ومنو چې ته خدای یې. وی اره راوړئ، په دې سر به ول اره کېږدي، اره به یې کي او بیا به یې د دې خپو نه ونیسي او دوه ځایه به یې کي، نیم به یو طرف ته وغورځوئ، نیم به بل طرف ته وغورځوئ، او په دې منځ کې به یې دجال داسې لاړ شي راشي، دې به نیم یو خوی، نیم به بل خوی، دوه ټوټې به یې خلکو ته به وایي جمدې کړم، هغوی به ورته وایي او دې به یې راونیسي، دواړه ټوټې به یو ځای کي، بیا به واپس جمدي شي، مخامخ به ورته ودرېږي. خلکو ته به وایي څنګه اوس زه خدای یم که نه یم؟ وایي صاحب مونږ خو مخکې ته خدای منلی. دې سړي ته به وایي وایه که نه اوس مې خدای منې که نه، ځکه مړ مې م کړې او واپس مې جمدې م کړې. او ورته وایي دا سړی به ورته وایي دا مسلمان وایي مخکې راته دونه نه وې معلوم خبیثه لکه اوس چې راته څنګه معلوم شوې. ولې ابه نی مړ شوې، دا د نظربندي غوندې کړي، لکه اوس هم په دې منډو کې بعضې جادوګري په خوله باندې چاړه دننه ور ومنډي، په خوله چاړه نه منډي، خو ظاهر کې خلکو ته داسې ښکاري لکه چاړه یې په دې خولې ور ومنډه. شیشې خوري، شیشې مونږ چې ماشومانو دې منډو ته به راتلل، اوس به یې که به نه خو دې میلو له به راتلل دا جادوګر، شیشې به یې راواغېستې او به یې خوړل، غټ لرګي او تیر به یې راواغېست، اب یې په سر کړ، حالانکې په شل قسم څوک هغه نه شي اوچتولی، اب یې اوچت کړ. ظاهر کې به خلکو لوټه به یې راواغېسته، اوبه به پکې نه وې، چې به یې وړقوله هغې کې به اوبه را پیدا شو. دا جادوګر څه نظربندي غوندې کوي، نو هغه مسلمان ته خو به پته ولګي چې نه زه مړ شوی او نه زه واپس جمدې شوی یم، دا خو د خلکو ته څه نظربندي غوندې وښوله. ابه ورته ووایي مخکې راته دومره نه وې معلوم خبیثه، لکه اوس چې راته څنګه معلوم شوې چې تا هغه دجال دوکهباز. یو ځل چې دې څوک مړه کي په نظربندۍ، دوباره به بیا نه شي وجل، دې به یې راونیسي مرۍ باندې چاړه به ولږدي چې حلالومه، بیا پې قادر نه، بیا پې هغه نظربندي هم دوباره نه شي کولی. حضور پاک مبارک فرمایي دا دنیا به ورپسې وي او خلک به چغې وایي چې دا زمونږ خدای دی. را به شي مکې مکرمې ته، لیکن مکې مکرمې ته به دې نه شي داخلېدی. د مکې مکرمې په لارو کوڅو په درو به فرشتې ولاړې، هغوی سره به تورې دی به نه پرېږدي. دغه رنګې مدینه منوره او په دې دواړو ښارونو به زلزله راشي، نو چې کوم کافر منافق دی هغه به دله بارته وي. مسلمانان به د خلاف کوي، د سره به د یارې څیزونه چې څوک یې مخالف هغوی له به سزا ورکوي، او چې څوک یې ملګري هغوی له دولت پیسې هر شی به ورکوي. وی دا سره او سپین به ورپسې داسې رواني، نبي علیه السلام فرمایي لکه د شاتو د مچۍ باچا پسې چې دا نورې مچۍ روانې، ټوله دنیا به ګمراهان کړي، ځکه خلک به ورته خدای وایي. خو قمقل خلک چې کوم د پیسو لالچ په مخ اخېستېږي، ولې چې خدای وي هغه ړوند نه شي کېدی، چې خدای وي هغه بدشکله نه شي کېدی، او دی به بدشکله ړوند دي، په تندي کافر لیکلی شوی. دغه زمانه کې به یو ډېره لویه بله نښه راښکاره شي، مسلمانانو خلیفه بني، مشر به د مسلمانانو نی، ټول خلک به دې دجال ګمراهان کړي. او نبی علیه السلام فرمایي چې د پسې به د اصفهان یهود به د ملګري وي، او د مشرق د طرف کافر به د ملګري ورپسې به یهودیان به د لومبي ملګري چې د جوړېږي یهودیان به. بهر کیف دویمه نښه چې کومه راځي نو ابا څوک
خلیفه د مسلمانانو بنی، مسلمانان به تتر بتر یو مشر بینی. په مدینه منوره کې به یو الک پیدا شوي د هغه نوم به محمدي، د نبی علیه السلام د نوم په شان. د پلار نوم به عبدالله، د نبی علیه السلام د پلار د نوم په شان. د مور نوم به آمنه، د نبی علیه السلام د مور بیبي د نوم په شان. وی بم سید په اولاد کې د نبی علیه السلام. هغه ته به خلک اونخلي چې مونږ تا خلیفه کوو، ته ډېر نیک انسان یې. ابه د هغوی نه روتښتي مکې مکرمې ته چې نه زه بادشاهي نه کوم. په مکه مکرمه کې د مقام ابراهیم او د حجر اسود په منځ کې به خلک د مټه راونیسي چې تا مونږ نه پرېږدو، ته به خامخا خلیفه کېږي، بادشاه کوي. خلک به یې راونیسي او په لاس به ورله په زور بیعت وکړي. لومبي ملګري د ده به 314 تاسو چې ورته مهدي وایي. مهدي ګورې نه پیغمبر دی، یاد ساتئ، پیغمبر نه دی. ښه هسې به یو نیک انساني، یو بزرگ، یو ولی الله د زمانې، یو بهادر، یو مجاهد انسان دی. نبی علیہ السلام فرمایي نوم به زما په شاني، او د پلار او د مور نومونه به هم زما د پلار او د مور په شانتي وي، او زما په اولاد کې به پیدا کېږي. خلک به د سره بیعت وکړي او دی به د مجاهدینو یو لښکر تیار کړي. او چې کم خلک د دجال ملګري دی او کم خلک مرتد شوي او کافر شوي دی، هغوی سره به جهاد شروع کړي. خلک چې ساه اخلي نو د دننه نه هوا بار روځي او د بار نه هوا دننه ځي. کومه هوا چې د ده د مبارک وجود نه بار روځي، اب الله تعالی مشرق نه مغرب پورې خلکو ته رسوي. او چې کم خلک کافر دي چې هغوی ته د دې پودې د هوا رسي، هغه به مري، مسلمان به پاتې کېږي. خو چې څنګه راکوز شي او دجال ته پته ولګي چې عیسی علیه السلام راکوز شو، تختی به عیسی علیه السلام به یې نه پرېږدي، ورپسې به ځي، یو ځای کې به یې رالاندې کړي او په توره به یې ووایي، سر به قلم کې مردار دی. او خلکو ته به اعلان وکړي چې ای خلکه دا هغه شی چې تاسو ورته خدای وی، خدای څوک وجلی شي دا دې مړ مې کړو. عیسایان د صلیب عبادت کوي، صلیب داسې یو نښه ده، د هغې عبادت کوي. عیسی علیه السلام به هغه صلیب وی ولې؟ وی په دې صلیب باندې عیسی علیه السلام د خدای زوی، عیسایانو ته د خدای زوی وی، پسولی شوی دی، هغې ته سجده لګوي، نو ابه مات کی. او عیسایان خنزیر خوري، د خنزیر غوښه ابه حلال کی. او مکمل یو یهودي او عیسائی به په مخ د ځمکه پرې نږدي. د مهدي په دور کې به راشي، مهدي به خپله مشري حضرت عیسی علیه السلام ته حواله کړي. په دغه زمانه کې چې څومره خلق دی دا به ټول مسلمانان شي. دجال به مردار شي، د دجال ملګري یهودیان او عیسایان دا به هم ټول مردار شي، دا به ټول ختم شي. لیکن ورونو په مسلمان ګورې په هره زمانه کې ابتلا وي، آزمایش او ابتلا په مسلمان خامخا راځي. دی به په دې سوچ کې چې دی کې به رب العالمین حضرت عیسی علیه السلام ته وحی راولېږي چې داسې کار دی چې دا ټول مسلمانان یو طرف ته کا، یو مخلوق را پیدم د هغې طاقت نه تش لرلی شي او نه دي دا مسلمانان لرلی شي. الله دا کم خوا بوزم، وادي سینا یو علاقه به ورته وښیي چې دا خپل امتیان دا هلته راغونډ کا، دی به یې هلته غونډ کړي. الله دا څوک مخلوق دی؟ وی دا یأجوج او ماجوج، یأجوج مأجوج قرآن حکیم کې الله فرمایي. یو ځای کې الله بند کړي دي، یو بند ورته سکندر ذوالقرنین تړلی دی، بند به مات کي او دی به ترې روځي. چې دی روځي سه به دا به دومره ډېر وي، دومره چې دی به په یو لوی جزیره په یو خوړ به راشي، خوړ نه یو دریاب به وي، سیلاب به وي، په هغې چې به دی څنګه راشي بحیره تبریه ورته وایي. نو دونه ډېر به وي چې هغه اوبه به وڅکي، نو هغه چې کوم مخکنۍ ډله د هغې به هغه اوبه خلاصې کړي. نو چې هغه وروستو خلک ورپسې رارسي، وایي به چې هلکه دې کې هم چېرته څه زمانه مخکې جوړ اوبه تېرې شوي پاتې شوي دي، چې د څه کلونه مخکې جوړ دې کې اوبه وې، داسې به هغه میدان اوچي. او لګیا به وی هلکه اړو څه شته دی نه چې موږ سره جنګ وکړو، چې څه وله په مخه که مسلمان پاتې ورځي خو به وجني. اخره کې به غشي راوالي او بره به ولي، وی په ځمکه چې څونه مخلوق وه خو موږ مړه کړل، ختم هم کړل، څوک شته دی نه، اوس بره خدای سره جنګ کوو. نو الله تعالی به وله هغه غشي رنګ شوی واپس رالیږي. قیامت نښې دي که نښه وایي دې ته چې دا عقل نه بار خبرې دي.
هغه ولا رنګ شوي د وینې په رنګ راځي یاره وي خدای مړ که ښه د خدای فرشتې هم موږ مړې کړلې. دغه وخت به مسلمانان په دا چې کومه غر کې ډېره دي د غرونو په منځ کې په وادي کې پټ ډېره دي دوی به په لوږه کې پراته د عیسی علیه السلام د امتیانو او داسې به وږي چې دوی به پاڼې خوري. یو ازمایش دی ابتلا ده پې د غوی سر به دوی ته د سلو دي که 100 روپۍ دوی به خلکو له ورکوي چې د یو غوی سر راکړې 100 روپۍ والی خو د یو غوی سر راله راکړې هغه ورته نه میلاوي. داسې لوږه به پې راشي تکلیف به پې راشي. اخره کې به عیسی علیه السلام د خپلو مدیان را یو ځای کړي الله ته به سوال وکړي الله د لوږې مړه شو دا مخلوق خو تباه کې دا به څه کېږي نه الله به دوی په دې سټونو کې دانې راوخېږي نو مردار به شي چې مړه شي نو بیا به عیسی علیه السلام الله ته سوال وکړي چې الله دونه څښا بینونه دي چې مونږ ګرځېدی نه شو نو د دریاب نه به الله دا مارغان غټ غټ مارغان راوچت کړي نو هغې به دا یو یو په مخوکه کې ونیسي او به یې تښتي دریاب کې به یې وغورځوي او بیا به الله تعالی باران راولي ځمکه به پې ووینځي پاکه به یې بیا به د عیسی علیه السلام بادشاهي به یې په دې مخ د ځمکه واده به مو کې د نبي علیه السلام په امت کې دې نه پس برونو یو بله نښه ښکاره شي په مکه مکرمه کې صفا غونډۍ به وشلېږي د صفا غونډۍ غر او د هغې نه به یو حیوان راوځي دابة الارض ورته وایي هغې کې به د هر مخلوق نښه به د انسان نښه به پکې وي د چرګ به پکې وي د زمري به پکې وي د خنزیر به پکې وي د سنډا به پکې وي د غوی به پکې وي په مخ د ځمکه چې څونه مخلوقي تر مارغانو پورې د هر چا یو نښه به پکې وي هغه سره به سي هغه سره به یو مهري او یهودیانو پسې به منډې وایي تر دې حده پورې چې کوم یهودي د اونې شاته پټ شي اونه به ول آواز ورکوي چې راشه ما شاته یهودي ناست دی دا یو دابة الارض به راوځي دا نښې دي بهر کې د عیسی علیه السلام او د هغوی هغه بادشاهي به بیا به ورو عیسی علیه السلام به وفات شي چې وفات بشي نو چې نبی علیه السلام مبارک کوم ځای کې دفن دی ورسره ابوبکر او عمر فاروق رضی الله عنهما دي هغې سره یو قبر دی پاتې دی هغې کې به دې ښخ شي مسلمانان به ورو مري بیا به کافر زیاتېږي دې ته به اندازه ورسېږي چې مسلمان په مخ د ځمکه به پاتې نه شي ټول به کافر او داسې جون به یو بل سره تېروي الله دې معافي وکړي لکه د ځنګل دا سپي او خره چې یو بل سره سینګ بربنډ جون تېروي دقسې جون به تېروي دا انسانان یو بل سره مسلمان به یو ني بیا به الله تعالی دوی شڼ کړي بچي به یې نه کېږي بلکل به اولاد نه کېږي چې دې کې د 15 کالو نه کم څوک پاتې نه شي او ټول تقریبا 15 کاله یا د هغې نه زیات وي نو الله به اسرافیل علیه السلام ته حکم وکړي شپېلی به ووایي قیامت به راشي قیامت الله نبي علیه السلام فرمایي په هغې خلکو به راځي چې کوم په مخ د ځمکه الله نوم نه اخلي لا تقوم الساعه حتى لا يقال في الارض الله الله هله به قیامت راځي چې الله نوم والا څوک ني الله نوم والا چې په ځمکه وي قیامت به نه راځي نه معلوم کومې وړې وړې نښې که دي که ستاسو خیال یې په دې اوس ګورې موجود دي بربنډتوب عام دی د مشر قدر نشته د مور او پلار عزت نشته ټول د قیامت نښې دي کور په کور یو بل سره بنیتي شروع ده بغض شروع دی حسدونه شروع دي د ښځو زور په سړو زیات دی دا ټولې نښې دي د قیامت جماعتونه په ظاهر کې باد دي خو په زړه نه روان دي هغه هدایت پکې نشته کم چې د پیغمبر او د الله دی کم دي کم غیبت پکې کېږي چغلۍ پکې کېږي یو بل پسې خبرې پکې کېږي مشرانو استادانو ته خلک سپک ګوري پلار ته سپک ګوري د دوست قدر کوي د مور او پلار ته سپک ګوري دا ټولې د قیامت نښې زلزلې دا د قیامت نښې زلزلې راځي دریابونه سیلابونه د قیامت نښې دي هغه را روان دي سنت جامه سنت شکل خلکو ته سپک ښکاري ګیرې پورې خلک شیخ او شیخ او شیخ ټوقې ورپورې کوي پټکي پورې خلک ټوقې کوي سنت جامې پورې خلک ټوقې کوي هغه دغاقې پرتوت چې کوناډي پکې ښکاري هغه خلکو ته غږ ښکاري دا ټولې نښې دي د قیامت یهود او عیسایان ټول کافر به مسلمان ته یو شي وګورئ نن ټول کافر مسلمان ته یو نه دي اتحادیان او اتحادیان او اتحادیان مسلمان به د کافر ایجنټي کوي دغه شروع دي ایجنټۍ شروع دي دا نښې دي د قیامت
او نبی علیہ السلام فرمایي چې تاسو د الله نه امان غواړئ چې الله د دجال د فتنې نه موږ له امان راکړي. دا امان غواړئ. ولې په سکندونو کې او په منټونو کې انقلاب راځي. ګوره بیا یو خوا دولت بل خوا خدای، او دومره دولت دغه د اوس د سرو زرو تختې چې ورکوي او دولتونه ورکوي هغې ته ټینګېدل بیا ګران. الله دې مې ایمان نصیب کړي. سوداګرو یو علاقه کې یو نیک انسان یو بزرگ هغه سره تعلق و. هغه سوداګر په سفر ته هغه سره یو وینځه وه. پخوا دا وینځې به ډېرې زیاتې وې. هغه وینځه خوبصورته وه. د سوداګرو لکې دا سوچ وکړو چې دا وینځه زه ځان سره په سفر بوځم هسې نه ظاهرانه نه شي. راشه زمونږ په دې کلي کې دا نیک سړی دی او ده سره به دا ضمانت کېدل. هغه له ورغې ویل صاحب دا وینځه مې راوستل او دا تا سره امانت ایږدم. هغه ورته ویل یاره ما په مصیبت مه مبتلا کوه چې د بل چا سره امانت کېده. وی نه به هم تا سره امانت ایږدم، ستا نه ما ته ښه سړی بل نه ښکاري. هغه وی ډېره ښه ده. هغه وینځه هغه نیک انسان سره په هغه کلي کې کور کې امانت پرېښوده او سوداګر په سفر لاړ. اتفاقا شیطان ظالم خو انسان پسې لګېدلی دی. دا هغه نیک سړي په هغه وینځه نظر لګېدلی دی او د هغه نه څه غلطي شوې ده. چې غلطي دې شوې ده فوراً توبهګار شوی چې خدایه ما نه غلطي وشوه. نو د هغه یو پیر و په کلي کې هغه له ورغی وایي چې صاحب زه راغلی ما نه دقسې یو وینځې سره غلطي شوې ده، سوداګر را سره امانت ایښودی وه. زه راغلی یم او ستا په لاس زه خدای ته توبه وباسم، ته به راله خدای ته سوال وکړه چې زما دا ګناه خدای معاف کړي. هغه ورېږه زه یې لډې تړم. وی پلانکي کلي کې زما یو پیر دی، هغه له لاړ شه هغه ته ووایه به د خدای نه سوال کوي نو هله به ستا کار کېږي. دی لاړ هغه کلي ته. نوم یې ته زده که کوم ځای دی پلانکي کلي کې په پلانکۍ محله کې چې دې سیند ورغی هغه کلي کې تپوس کې پلانکۍ زبر صاحب دلته څوک نور سړی شته؟ هغې وی نه دا نوم خو نشته. یاره وی دا خو ما ته چا ښولی دی. وی نه زبر نشته یو شرابي شته. وی کوم ځای اوسېږي؟ وی د شرابخانې بازار کې دقه ځای کې یو شرابي اوسېږي. په دې نوم چې دا تا کوم نوم واغېشت او د هغې محلې هم دا نوم دی چې تا کوم نوم واغېشت او نیک انسان نشته. دی واپس راغی خپل پیر ته وایي صاحب چې تا ما ته څوک پولی هغه شرابي دی او د شرابخانې بازار کې د ډمو بازار کې اوسېږي. وایي همدقه زما پیر دی ورشه وایي ابه دله د خدای نه سوال کوي خدای به دې ګناه بخي. دی بیا ورغی د هغه پیر په خدای خو اعتماد و چې ورغی د هغه ډمو بازار ته. اوس د ښه مالدار پټکې والی دی، لوی جامې اغوستې دي، تسبیح یې لاس کې دي، خلک هم ورته نیغ نیغ ګوري چېرې دا پیر صاحب د ډمو بازار کې څه کوي؟ د شرابو دې بازار کې دې څه کوي چې را روان دی؟ یو هم ورته نیغ نیغ ګوري، بل هم ورته نیغ نیغ ګوري. ما ګاندې ورغې تپوس یې وکړو وی فلانکي وی شرابي وی یو وی دقه یې کور دی. چې دی ورننوت وی ستا جي فلانکي نوم دی وی او اوس هغه سره خوا کې یو خوبصورت هلک ناست او ور سره یو ښځه ناسته ده خوبصورته او د شرابو یو لوښی پروت پکې شراب پراته دي. دی وایي زما عقیده ډېره زیاته ده هغه نه پاسېده چې یاره دا خو ما سره هغه پیر جوړ چلو ځکه ورسره خوا کې خوبصورت هلک هم ناست دی کوټه. ما ته باره دعا د خدای نه وغواړه چې ما خدای پاک معاف کړي. وی دعا یې وغوښتله چې دا خدای به دې وبخي دا وظیفه وایه او دا سبق وایه. وی بیا مونږ چې تپوس دې وکړه وی ما ورته وی چې صاحب زما پیر ته ما ته ښولې هغه ډېر نیک سړی دی نو ته څنګه پیر یې چې ته شرابخانې بازار کې اوسېږي؟ بیا ځان سره د ښځه هلک او شراب هم کېنولي کېښودي. وی ما ته وی چې ورېږال درته وویل دا شراب نه دي لوښو کې جام کې راوالول دا تی دي او دا هلک دا زما زوی دی بچی مې دی نو بچي کېنو دی که څه ګناه او دا ښځه زما مور ده هلک مې بچی دی ښځه مې مور ده او دې لوښي کې تی دي څه ګناه ده؟ وی بس پوه شوم چې د خو ځان له خلکو نه پټ کړی دی په دې باندې پټ عبادت کې رهبانیت باندې عمل کوي. وی ما ورته ویل صاحب چې د بار جونګړه کې ولې نه ډېره کېږي کلي کې ولې نه اوسه چې خلکو ته نیغه لار وښیې خلکو ته دین وښیې چې د شرابخانې بازار کې اوسېږي. دې بزرګانو ته کشف کېږي داسې یو خبره چې د ظاهر عقل نه او سترګو نه به پنه او هغوی ته به پته ولګي. وی ما ته وایي چې ښه کلي کې دې راشم جونګړه کې دې راشم. وی مې چې او وی چې بیا به را سره خلک وینځه امانت کېږي نو ګناه به رانه وشي. دا تعالی نه ویل چې ما سره وینځه وایه څه وی دا دې یاري نه په کلي کې نوسم په جونګړو کې نوسم چې خلک به را باندې نیک ګمان وکړي نو وینځه به را سره امانت کېږي ما نه به ګناه شي بیا په پیرانو ګرځو معافي به غواړم.
د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پیدایش او د هغې د زندګۍ متعلق بحث به کېږي. نو کم مجلس چې د دواړو جهانو د سردار سره تعلق لري، کم مجلس د آقا نامدار محمد رسول الله ټول وایي صلی الله علیه وسلم د هغې سره تعلق لري، یقینا دا ډیر د فخر، ډیر د عظمت، ډیر د شرافت او ډیر د سعادت مجلس دی. خدای پاک دې زمونږ دا لږه ناسته دلته په خپل دربار کې قبول او منظور کړي. زما وروڼو، حاجی آباد د پخوانه داسې یو مرکز دی چې د دې تعلق د حضرت حاجی صاحب رحمت الله علیه په دور کې او د هغې نه پس نوم ټول تعلق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ذات پاک سره دی. که دا حاجی صاحب ډېرې قربانۍ وې او ډېر لوی جهادونه او ډېر لوی عبادتونه، خو د هغې فخر او د هغوی یو لوی خصوصیت هغه عشق محمدي صلی الله علیه وسلم. دارنګې د هغې نه پس هم الحمدلله په دې حاجي آباد کې چې کومه اجتماع کېږي هغه هم د سیرت په نوم کېږي، او په دې ربیع الاول کې چې کومه غونډه کېږي هغه هم د سیرت په نوم کېږي. نو دا لوی شکر دی د خدای پاک چې هماغه نسبت کم چې د حاجي صاحب رحمت الله علیه په زندګۍ کې د نبی علیه السلام سره دې ځای قایم، هغه شکر الحمدلله اوس هم قایم دی او خدای دې قایم لري. مونږ باندې د خدای پاک یو ډېر لوی احسان دی او ډېر لوی کرم دی چې مونږ خدای پاک مسلمانان پیدا کړي، او بیا د اسلام نه پس مونږ خدای پاک د یو ډېر ښکلي پیغمبر امتیان جوړ کړي. الله فرمایي قرآن حکیم کې لا تمنوا علی اسلامکم، اے مسلمانانو که تاسو مسلمانان یې او تاسو مؤمنان یې او تاسو وایئ چې مونږ ایمان راوړی دی، نو په ما احسانونه مه خېجوئ. دا مه وایئ چې خدای ما دله ایمان راوړو، خدای ما دله اسلام راوړو، خدای ستا تابعدار یم، تاله مونځ کوم، تاله روژه نیسم. نه، په ما هېڅ پیرزونه او په ما هېڅ قسم احسان چې ونه کوې. بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان، الله وی زما احسان قبول کې چې د روس او د امریکې دا ښکلي او مالدار خلک مې پرېښودل او تاسو له اسلام درک. غټ غټ کافر په وجود کې مضبوط، په شکل کې خشته، په مال او دولت او عقل کې مضبوط او کامل، امې پرېښودل او تاسو مې مسلمانان کړه، بیا په مسلمانۍ کې مې د آخري زمانې د پیغمبر امتیان جوړ کړي. نو تاسو زما احسان قبول کې، زما پیرزونه قبوله کې، ما باندې د خپل اسلام او د خپل تابعدارۍ احسانونه مه کوئ. یقیني خبره ده چې دا د خدای پیرزونه او د خدای احسان دی. که مونږ هندوستان کې پیدا کړو، یا په امریکا کې او یا په روس کې پیدا کړو، نو مونږ خدای سره جنګ کولی شو، خو همغې خلکو چې کم کفر کو ابه مونږ هم کو. که مونږ یې د موسی علیه السلام امت پیدا کړو، یا د عیسی علیه السلام امت پیدا کړو، یا د ابراهیم علیه السلام قوم پیدا کړیو، نو مونږ خدای سره جګړه نشو کولی. مونږ یې د هغه پیغمبر امتیان جوړ کړو چې د کم پیغمبر په امت پسې د بني اسرائیلو پیغمبران ورمنونه کړي دي. دا ډېر لوی فخر دی. کنتم خیر امة اخرجت للناس، خدای پاک قرآن حکیم کې گواہی ورکوي چې ستاسو نه بهترین امت بل نشته، په دې شرط چې تاسو د نبی علیہ السلام په نقش قدم روان شئ، امر بالمعروف او نهی عن المنکر وکړئ، چې دا د نبی علیہ السلام نقش قدم دی. نو دا د خدای ډېر لوی احسان دی چې موږ له خدای یو ډېر لوی پیغمبر راکړی دی. ټول پیغمبران د عظمت دي، ټول پیغمبران د لوی او د قدر خاوندان دي، خو زموږ پیغمبر سید الانبیاء والمرسلین دی، د ټولو پیغمبرانو سردار. یو د خدای نه مرتبه کمه لري، نور په ټولو انسانانو کې او په ټولو فرشتو کې، د ټولو فرشتو نه دا زموږ د عقایدو مسله ده، او د ټولو انبیاو نه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرتبه زیاته ده. عصمت خدای پاک دومره پیغمبر علیه السلام له ورکړی دی چې په مخ د ځمکه دومره لویي او دومره برکت بل چا له خدای نه دی ورکړی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مثال لکه د انور دی، او دا قاعده ده
چې نور راخیږي نو نور چېرته وروستو راخیږي او د سبا نه د هغې دا پلوشې او دا رڼاګانې په دنیا باندې خورې شي. نور خو ډېر وروستو راخیږي. د سار مونځ چې کې په رڼا کې د سبا د خطو سره رڼا شروع شي، یو بل پکې وینې او ښه پکې ګرځې، د شپې تیاره ختمه شي. حالانکه نور ګنټه یوه نیمه پس راخیږي، لیکن د نور هغه شغلې او د نور هغه پلوشې د نور د خطو نه مخکې په دې فضا کې خورې شي. دارنګې د دواړو جهانو سردار نبی کریم صلی الله علیه وسلم لا جهان ته تشریف نو راوړی، دنیا ته را راغلی نو چې د هغې هغه پلوشې او د هغې هغه شغلې په دې ټول جهان باندې خورې وې. او خدای پاک ذوالجلال دومره لویي نبي علیه السلام له ورکړې وه، دومره لویي خدای ته ښه پته وه او پیغمبرانو ته هم ښه پته وه چې آقا انعامدار خاتم النبیین اخیری پیغمبر دی. لیکن دا خدای ته پته وه چې د آدم علیه السلام زمانه کې به پیغمبر علیه السلام نه راځي، ابراهیم علیه السلام دور کې به نه راځي، د نوح علیه السلام دور کې به نه راځي، د موسی علیه السلام دور کې به نه راځي، د عیسی علیه السلام دور کې به نه راځي، د ټولو پیغمبرانو نه به وروستو راځي. ځکه د ټولو پیغمبرۍ او د رسالت خاتمه په نبی علیه السلام ده. الله تم پته وه او د خدای پیغمبرانو تم پته وه، لیکن عظمت ته وګوره، خدای هر پیغمبر ته چې وحی را لېږلې ده نو الله سوی قرآن حکیم کې وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. آدم علیه السلام نه د نوح علیه السلام او هر پیغمبر نه خدای وعده اخیستې ده، هر پیغمبر نه وعده ده. هغه څه ده چې زه به دله یو کتاب را لېږم، وحی به در کوم، یو قانون به دله را لېږم او د هغې نه پس به زما یو ښکلی پیغمبر راځي، زما یو حبیب یو پیغمبر به راځي، محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا نوم علم چې تاسو لږ بار بار درود وایئ او لږ ویښ ناست، یو ښکلی پیغمبر به راځي. دغه پیغمبر آدم علیه السلام ته وایي چې که ستا دور کې راغی لتؤمنن به، ایمان به پرې راوړئ، ولتنصرنه، امداد به م ورسره کوئ. نوح علیه السلام ته وایي که ستا دور کې راغی ای نوحه په هغه به ایمان راوړئ، امداد به م ورسره کوئ. ابراهیم علیه السلام او موسی علیه السلام او عیسی علیه السلام ټولو ته وایي که ستاسو دور کې راغی، راځي خو نه راځي به وروستو، که بالفرض ستاسو په دور کې دا پیغمبر راغی نو تاسو به امتیان به او ابم پیغمبر ایمان به پرې راوړئ. او ولتنصرنه، که دغه پیغمبر د دشمن مقابله کې پاسي نو امداد به م ورسره کوئ. وایه دې نه لوی عظمت بل کیدی شي؟ نبی علیه السلام لا دنیا ته راغلی نه دی، لا پیدا نه دی، او د پیدایش نه مخکې، ځکه خو نبی علیه السلام فرمایي، حدیث دی د مشکات شریف او بخاري کې مسلم کې مشته چې زه هغه وخت کې موجودم کنت نبیا و آدم بین الماء والطین. آدم علیه السلام لا د اوبو د خټې منځ کې پروت و، لا پیدام نو، او زه هغه وخت کې د خدای پیغمبر وم. نو دومره لوی عظمت والا پیغمبر چې د پیغمبرانو نه خدای د ایمان وعده ولا اخلي او د پیغمبرانو نه ولا خدای د امداد وعده اخلي، یقیني خبره ده چې دومره لوی پیغمبر دنیا ته تشریف راوړي، هسې د معمولي انسان راتلل نی. نو نبی علیه السلام چې جهان ته راته لکه نور غوندې مخکې پلوشي او شغلې کې روانې شو. هغې دور کې دا ستوري به شلېدل، د ستورو نه به دا شغلې ختې او دا ستوري به بلکل نیمېدل په دې منځ باندې، اسمان کې یو پړق پړق به جاهلیت چې کم زور کړی په دغه دور کې، کافران خپل راغون شو د نبی علیه السلام د پیدایش نه مخکې. یو میټینګ یې وکړو، یو اجلاس یې وکړو، وی یاره راځئ دا بت پرستي ډېره عامه شوې ده او دا فحاشي او بدامني او غلا او ډاکې ډېرې عام شوي دي، د دې لپاره یو فیصله کوو چې دا ختمه شي. مخکې نه خلکو کې ښه اخلاق شروع کېدل شروع شو. کاهنانو د پیغمبر علیه السلام متعلق خبرونه شروع کړل چې د آخر زمانې پیغمبر چې کوم دنیا ته راتلونکی دی هغه دقه دور دی او عنقریب راتلو والا دی. حتی چې هغه زمانه کې نجوم او دا کهانت ډېر زیاتو، نو کاهنان به ټوله شپه ناستو خپلو کتابونو ته او نور او سپومې ته به یې کتل، د هغه خپل علم په رڼا کې معلومات به یې کو چې یاره ابا کم ټیمي چې د آخر زمانې پیغمبر به راتلونکي وي. عبدالمطلب وایي وی یمن ته تلم، د نبی علیه السلام نیکه وایي وی یمن ته لاړم، وی هلته چې ورسېدم یو قافله کې وی یو سړی راغی، وی ما ته ښکته پورته ګوري،
وی بیا ما ته وی راشه ما سره کېنه. وی زه ورسره کېناستم. وی ما ته وی چې ستا څه نوم دی؟ وی ما ورته خپل نوم واقع چې زما نوم عبدالمطلب دی. وی د پلار دې څه نوم دی؟ وی ما ورته وی چې زما د پلار نوم هاشم دی. وی ما ته وی د کوم خاندان سره تعلق لري؟ وی ما ورته وی چې د قریش بنو هاشم خاندان. وی ما ته وی چې ښه نور چپ شه زه در طالبم. نور قصه د خاندان او د قبیلې ټول هغه کاهن راته بیان کړه. وی ما ته وی چې ستا زوی شته څومره زامن دي؟ وی ما ورته وی چې او زما خو ګڼ زامن دي. وی نومونه یې راته واله. وی ما ورته د یو زوی نوم واغېست. وی چې ستا به یو بل زوی کېږي. وی ما ته وی ښځې دې څومره دي؟ نو عربو به ډېرې ښځې کولې. وی ما ورته وی دومره وی چې نومونه یې واله. وی ما ورته نومونه اخېستل. وی ما ته وی چې ته به یو فلانکي خاندان کې یو ښځې سره نکاح کې او د هغې نه به ستا یو زوی پیدا کېږي او د هغه نوم به عبدالله. وی ما وی چې پاګله ته څه ګړې وړې وې؟ ما چې کوم ودونه کړي دي کومې ښځې مې کړي دي همدقه دي او نور زما خواب و خیال کې م نه تېرېږي چې زه به بله ښځه کوم. وی ما درته ووې ته به یو بلې ښځې سره واده کې او د هغې نه به ستا یو زوی پیدا کېږي عبدالله به او بیا د هغې عبدالله نه به ستا یو ډېر لوی د شرافت او د عظمت نوسې پیدا کېږي. وی ما د هغې کاهنه خبره هسې په ټوکو ټقالو واړوله. وی چې رالم اتفاقا زما د واده شوق پیدا شو او کم خاندان چې ما ته هغه ښولو هم په حقه خاندان کې مې واده وکړو او د هغې نه خدای پاک یو بچی پیدا کړ هغه له مې نوم کېښود د عبدالله. او ګورې ده منښته کړې وه عبدالمطلب منښته کړې وه. وی خدای پاکه که ما له تا 12 بچي راکړل 12 زامن نارینه اولاد نو زه به په هغې کې یو د خدای په نوم العلوم ذبحه کوم به. دا منښته لکه ابراهیم علیه السلام منښته کړې وه د اسماعیل علیه السلام متعلق یو به دا العلوم. نو چې 12 بچي یې پوره شو نو د بیت الله دروازې خواله بوتلل. وی دې کې اوس یو العلوم. نو د بیت الله چې کوم مجاور خدمت والا هغه ته یې وی راشه قراندازي وکړه او دې کې چې د چا په نوم قرآن راوخته چې هغه حلال کړم د خدای په نوم. 12 زامن ماله خدای راکړل او ما دا منښته کړې ده چې یو به پکې العلوم چې قراندازي وکړله د عبدالله په سر راوخته. د عبدالله خویندې وې هغې چغې جوړې کړې باباجي دې به نه حلالی د ده په دی بل حلال کا. هغه وی قراندازي د ده په نوم راختلې ده. وی نه دې به نه حلالی. هغه مجاور چې د هغه جینکو جلا ته وکتله مونږ ورته منجور وایو د بیت الله منجور. هغه وی داسې کار وکړه عبدالمطلب چې لسو خان راوله هغه له د پزې حلال کا. عبدالمطلب لاړو لسو خان یې راوستل. وی داسې وکړه چې د بي اوخانو او د عبدالله منځ کې اوس قراندازي وکړه چې پته ولګي چې د چا باندې قراندازي راخېږي ځکه د خدای په نوم مې منښته کړې چې بیا قراندازي وکړه بیا د عبدالله په سر راوخته. بیا ورته هغه منجور وی 20 خان راوله او عبدالله هم راوله بیا 20 خان راوستل چې بیا قراندازي وکړه بیا د عبدالله په سر راوخته. بیا وی 12 خان راوله 12 راوستل بیا عبدالله کېنو چې بیا قراندازي وکړه بیا د عبدالله په سر راوخته. او خان 100 ته ورسېدل 10 به زیاتېدل او قراندازۍ کې به نوم د عبدالله راخته چې 100 ته خان ورسېدل. 100 خان یو خوا عبدالله بل طرف ته چې بیا کله قراندازي شوه په 100 خانو راوخته عبدالله پاتې شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به فخر کو. مشکات شریف کې حدیث دی چې انا ابن الذبیحین زه د هغې 2 کسانو ما ته فخر حاصل دی چې زه د هغې 2 کسانو په اولاد کې چې 2 کسان دواړه د خدای په نوم نظر شوي دي او د دواړو مریو علالول د خدای په نوم باندې وقف شوي دی او خدای بچ کړي دي. یو اسماعیل علیه السلام. نور پیغمبران د ابراهیم علیه السلام او د اسحاق علیه السلام په اولاد کې او اسماعیل علیه السلام په اولاد کې د دواړو جهانو پیغمبر. لکه ما چې دا کوم آیات ولستو نو ابراهیم علیه السلام بیت الله جوړی او د بیت الله د جوړولو نه پس دعا کوي. اسماعیل علیه السلام په امین وی نو خدای پاکه مونږ له اولاد راکړي. ابراهیم او اسماعیل دواړو له یو بچی مونږ له راکړي چې دا بیت الله آباد کړي. نبی علیه السلام فرمایي زه د ابراهیم علیه السلام دویم. ابراهیم علیه السلام 1400 کاله مخکې دعا کړې ده او هغه دعا خدای پاک د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په حق کې 1400 کاله پس قبوله کړې ده او د دواړو جهانو سردار هم دعا کوي. حضرت ابو هریره رضی الله عنه مدینې منورې ته راغی ډېر زیات پریشان و. آقای نامدار ورته فرمایي ابو هریره ولې خفه
وی صاحب هر وخت تانه سوال کوم او زما سوال ته نه قبله. وی ولې؟ وی مور بیا ووالم. مور کافر او ابو هريره مسلمانو. مور بار وخت وهو هر وخت بیا ټکاو چې واپس کافر شم. وی صاحب اوس بیا ووالم، ډېر زیات ووالم او تاله راوتښتېدم او تا نه سوال کوم چې زما د مور دپاره د خدای نه سوال وکړه چې خدای زما مور مسلمانه کړي. یا رسول الله زما سوال نه منې. دې کې مور راښکاره شو. وی هغه جومات ته راپسې راغی او مور واپسې په تیزۍ را روانه ده. نبي علیه السلام صحابو ته یې لاس پورته کړ چې لاس یې پورته کړ. وی خدایه د ابو هریره مور مسلمانه کړي. ابراهیم علیه السلام دعا کوي څوارلس سوه کاله پس هغه دعا د پیغمبر علیه السلام په حق کې قبلیږي او نبی علیه السلام مسجد نبوي کې دعا کوي. مور یې والو پسې را روانه ده. وی خدایه د ابو هریره مور مسلمانه کړي چې را منډه کړې. وی صاحب دا دې راله. وی کېږه ابو هریره دعا عرش ته رسېدلې ده. مور یې راله کېناسته. وی بیبي ولې؟ وی صاحب اسلام له راغلی کلمه راته وښایه مسلمانېږي. نو ابراهیم علیه السلام دعا 1400 کاله پس دا قای نامدار په حق قبلیږي. د دواړو جهانو سردار لاس اوچت کړی دی، لاس یې لا ښکته کړی دی چې عرش را ډغرولی او د ابو هریره مو مسلمانه شوې ده. خیر نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق کاهنانو ځای په ځای خبرونه شروع کړل. عبدالله ابن ابی رئیس المنافقین دی. یو غزا کې د یو مهاجر او انصاري په منځ کې جګړه راغله. مهاجر لگی جو انصاری دے پڑے مخت پیرا ورکا تاغی لگوں نے انصار خپشو اوازین پچوشو یا للانصار یا للمهاجرین. نبی علیہ السلام پر آوازم لگوں نے خپشو دا جاہلیت دا قومیت دا چغنو ہے. طول مسلمان دا اسلام پرستہ یورید انما المؤمنون اخوہ. اسلام پرستہ مهاجر او مسلمان، مهاجر او انصاری دا مدینی منور باشندہ دا دوار رونه دی. عبداللہ ابن ابی په دغه جهاد کې شریک و. هغه ته څه وویل چې دغه رنګې یو مهاجر زمون یو د مدینې شریفې یو باشنده له پړق ورکړی دی. یو لفظ یې وویل چې د په خپله خولې د هغې حکایت هم بد ګڼم. یو ډېر خراب لفظ یې وویل. خو دا یو څه کې ورسره وویل چې که موږ مدینې منورې ته لاړ شو لیخرجن الاعز منها الاذل، موږ به د دې مکې دا خلک نبی علیہ السلام او داغه صحابو ته ډېر غلط نسبت وکړ. زموږ عزیز عزتمن خلک به دا خلک د مدینې منورې نه وباسي. حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه راغی سلسله ته قصه وکړه. پرې لاړ او نبی علیہ السلام ته شکایت وکړ چې دغسې واقع شوله. نبی علیہ السلام عبدالله ابن ابی راوغوښته. وی دا رنګې خبره وشوه. هغه قسم وکړه چې ما دا کار نه دی کړی، ما خو دا خبره اورېدلی نه ده. اللہ جلال تو قرآن حکیم کی آیات نازل کر کہ رسول صحابی رہے نوجوان کہ میں خبر کرے دے حق بجانب خبر درست کرا اور دے عبداللہ ابن ابی عمدہ سے کہ ویلے دے کہ من مدینے منورے تلاڑو نمون عزتمن خلق بدا نور خلق اصل سرے تعبیر کو کہ دا خلق بمون مدینے منورے نوباسی. آیات قرآن حکیم کرا دے. نبی علیہ السلام پاگے دیر جاد غمجن چھوڑے خپت ہو. بڑے عبداللہ ابن ابی زیر آگے نبی علیہ السلام دا غدا محبت او دمین مثال لگے. اس سے کوئی محبت دیتا ہوئے وہ ایسے دعوتوں جیرہ میں پالاؤ چارہ خیلے لے جمجا عاشق رسولی دا دعوہ بدما خیچی لما جیرہ پالاؤ چارہ خیلی دا غدا جواری کو دا غدا یو سری پمائے او دلے تراس کرو. دا درود شریف فضائل میں نہیں دا خبر اکڑے کہ درود شریف په ولاړه ویل ناروا دي. التحیات شکل کې نشي الا به درود شریف وایي. ما هر وخت درود شریف وایي په ولاړه هم جوړ دیو تناستم جوړ دی. دا څه ته وایي چې څه دې دکان کې وته وایي دا څنګه نه ریډیو کې څه څه لگا میوزک سنټر چې دا میوزک سنټر پادری هغه په پادری دی هغه څه بل وی غوبل جوړ کوي مولانا صاحب درود شریف نه مونږ کړ دې. میں سراسا ورطا گورا دا میوزک سنٹر سے کم اغا مشر دے کہ دا اغا پاغا میوزک سنٹر کے دربند سلمین پلس او پسلو کے پتیکت باندے خرچے گے او دیا دی پالاو لی چارخ رہ لے دا خرچے دا طول رض پا دکان کے دا دمتوب سر سنٹر او مرکز کے لوکڑے دے او تراجی پا میں تراس کے مولانا سے درود نمون کرے. رضا عاشق رسول ہے ما ویتا عاشق رسول نے سکرا کم عمل کے
دا د عشق نه په زرها لرې دی عشق دی نه و عشق خو د اتباع نوم دی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعوني که ته الله سره مینه کول غواړې محبت کول غواړې فاتبعوني د پیغمبر علیه السلام فرمایي زما اتباع به کوې تا وجود کې به د سنتو مکمل اتباع راځي ته به د سنتو متبع جوړېږې هله به ته عاشق رسول جوړېږي ږیره یې خریلې ده سګرټ کې میوزک سنټر کې ناست دی مونځ نه کوې ټوله په مجلس کې غیبتونه کوې پردي مانځه او داسې نه نه خبر او دعوه د عشق دی بهتره خبره ده پکار دي چې موږ عشق به وکړو خو عشق سره چې کوم کار پکار دی پکار چې موږ هغه کار په ځان کې راولو هغه عمل د په ځان کې راولم عاشق دی ته راغی د عبدالله ابن ابی زید یا رسول الله ما اورېدلي دي چې د ما د پلار تا د قتل حکم کړی دی چې عبدالله ابن ابی مړ کړ دا مې اورېدلي دي نو که تاسو د ما د پلار د قتل حکم کړي نو صاحب ما ته ووایه چې زه لاړ شم او د هغه خپل پلار سر د لوستې میدان ته راوړم دې ته یې اوس به لاړ شم د پلار سر به دې میدان ته دله راوړم ولې چې زه انسان یم هسې نه بل یو صحابي راشي او زما په پلار زما مخکې غزار وکړي نو هسې نه چې ما کې هغه خپل خانداني او د پلار والی د زوی والی هغه محبت ویچت شي او لاس سن کې ته خطا نه شي نو که تا زما د پلار د مرګ حکم کړي ما ته حکم وکړه چې اوس یې سر دې میدان ته دله راوړم او بیا لاړو لارې را روانو مدینې منورې لارې له لاړ کوڅې له لاړ او پلار چې په اس را روانو دقسې راکوز کړه دې ګریوان نه د خپل پلارونې وو وی بابا تا پیغمبر علیه السلام ته العیاذ بالله ذلیله ویلي دي چې زه مدینې منورې ته لاړ شم نو زه به دا ذلیل وباسم عیاذا بالله تا دا ویلي دي وی بچې ته زما هغه زوی نه هغه زما ستا مینه او محبت او دا یقینا چې د دواړو یو بل سره پلار او د زیاتې محبتي او د دې محبت بیا یو تاریخي مثالي خبر هم ده غلی چې ته زما هغه بچي نه وي نورې خبرې پرېږده توره مې درته روچته کړې ده شا به اوس به وایې چې زه ذلیل یم زه ذلیل یم زه ذلیل یم هله به دې پرېږدم تا د نبي علیه السلام په حق کې د ذلیل اواز اوچت کړی دی عشق او محبت د دې نوم دی جناب دې ته محبت وایي د عشق او د محبت تقاضا څه ده دا یو عاشق دی او میدان کې مخامخ ولاړ دی او معشوقه ورته وایي چې دا دی په دې نور به ولاړ دی عاشق لغو نه نور ته ودرېږي نو بیا یې پټې را نور نه ران څه کوې ګرمي مې شوه په دې نور به ولاړ دا زما حکم دی یاره وایي عشق مې د سره ساره خبره دې منم خو دا یو څه کې پکې نشم منلی په دې نور نشم ودرېږي دا معشوقه به ورته څه وایي په دې مخ به یې څه څپېړې چې ځم تاسو ته هغه مجازي هغه د پای مجنون وایي او که څه ورته وایي څه مجازي عاشق دی تاسو عشق نشته ځان هغه څه جوړ کړې د طریقې محمدي یو قول لیکلی دی زه به ستاسو مخکې ووایم او د هغه حدیث پر رڼا کې لیکي چې نبي علیه السلام د فارس د بادشاه یو دوه کسان راغلي او په نبي علیه السلام ته کېناستل مخامخ هغوی ږیرې کولې د دواړو جهانو سردار ته مخ واړو یو حدیث هغه نقل کړی دی اگر چې موږ محدثین حضرات په هغې کې څه خبرې کوي خو بهر صورت زه به هغه حدیث هغه مفهوم درته بیان کړم هغه لیکي چې کوم انسان د دواړو جهانو د سردار روزې مبارکې ته مخامخ شي او په نبي علیه السلام باندې التدرید والسلام الصلاة والسلام علیک یا رسول الله مخامخ یو چې کوم سړي ږیره خریدي د دواړو جهانو سردار ته په قبر مبارک کې مخړی نو چې قبر کې هم نه مخړی او په محشر میدان کې ورته مخامخ سونا بونا ودرېږي دلته د ږیره خری سنت ابتدا دې نه ده کړې دا یې شخص ستا د دواړو جهانو سردار ته نه دی کړی هغه یې شخص ځان کې پیدا کړه د حاجي صاحب رحمت الله علیه معتقدینو راپاتې او هغه کردار خپل کې کوم چې حاجي صاحب رحمت الله علیه کړی دی هغه د حقیقي عشق په ځان کې پیدا کړي کوم چې حاجي صاحب رحمت الله علیه کوم عشق اختیار کړی دی او چې کومو خلکو ځان کې هغه حقیقي عشق بیا پیدا کړی دی لکه د هغې ژوندي مثال زموږ مخکې د صحابه کرامو زندګي ده قسم مې دې په خدای دنیا کې هم کامیاب او کامران دي او مرګ یې هم ښایسته او مزېدار دی او د مرګ نه پس اخرت او د قبر زندګي مزېداره ده مفتی شفیع صاحب رحمت الله علیه یو واقع لیکي په هغه خپل کتاب علمي کشکول کې یو سړی تلو هغه به مدینه منوره کې د روضې شریفې مخې ته د محبت او د مینې اشعار وي لکه زمونږ حاجي صاحب رحمت الله علیه چې روضة الحبیب کتاب په ریاض الجنت کې بناسته روضة الحبیب دی لیکه دغه رنګې هغه به د نبي علیه السلام د روضې مبارکې مخې ته به ولاړو
او د محبت هغه اشعار به وي، شعرونه به وي. داسې پابندۍ په هغه دور کې نه وي لکه دا اوس چې کومې پابندۍ راجوړېږي. یو مدینه منوره کې یو شیعه اوسېده، هغه والا دعوت وکړو چې ته ما سره ډوډۍ لګې. وی ده ورسره وعده وکړه چې ډېره ښه ده. وی ډوډۍ له بوتو چې څنګه بوتو نو هلته چې ورته خپل غلامان نوکران پوه کړي چې داسې یو سړی به راولم او هغه د نبي علیه السلام صفت که کوي نو کوي نو د ابوبکر او د عمر رضي الله عنهما دا صفتونه څه دپاره کوي. دې باندې د ابوبکر او د عمر رضي الله عنهما دا صفت بدلوي. زه به راولم خو چې څنګه یې راوله دا ژبه به ته پرې کوي. چې څنګه یې راوسته او کله چې ونیوه نو ژبه یې ته پرې کړه او بیا دې لاس کې وله ورکوي په دې ژبه تا د ابوبکر او د عمر رضي الله عنهما صفتونه کړي. زلال شه دا ولې یو څه دا ژبه دروس واپس جوړوي. ویده چې څنګه رامنډه کړئ او بعد لګون دروازې نه روت بس راپرېوت بېهوشه شو او د هغې بېهوشۍ په حالت کې دې ویني چې د دواړو جهانو سردار ولاړ دی. ورسره حضرت عمر او حضرت ابوبکر رضي الله تعالی عنهما دا هم ولاړ دي. وی ما ته وایي چې فرمایي چې ولې جالې نه چې صاحب ستا د دې ملګرو په صفت کې مې دغه حال دی، دا مې ژبه ده هغه وینې رانږدېږي. وی مخه پکې غلاکه دا ژبه ده. وی هغه ژبه مې وله ورکړه. نبی علیہ السلام را واغشتا ما ته یې خوله وازکه او زما ژبه هغه باقي ژبې پورې پیوسته. وی کوه خبرې چې خبرې مې شروع کړې راویښ شوم، نه وینه شته نه درد شته نه زخم شته، ژبه واپس ټیک ده. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم بعد الوفات معجزه هم ده، لیکن دا صحابه کرام بعد الوفات کرامت هم داغې هم خالی مره خبره. وی چې حج میں خلاص شو کور ته لاړمه کال پس بیا رالم چې کال پس رالم بیا اوس هغه خپل عشقي اشعار زړګي سترګې لګوه د قدم لاره نه ده، حضرت پې ایښې قدمونه دومره خواره نه ده، هغه خپل عشقي اشعارو کې لګیا دی هغه عالم او هغه هغه خپل اشعار وایي خپل جوش سره او خپل شوق سره. وی بیا یو سړی وله راغی چې صاحب زما دعوت دی او ما سره به ځې. وی ده ته ډېره ښه ده. یو طالب یو شاګرد ورسره دا طالبانو مجیبوي هره خبره کې نیغ نیغ کېږي استاد ته. ورته وی وله مولانا صاحب تا عجیبه غوندې انسان وی ولې؟ وی په روز کال دین دعوت قبول کړو نو ژبه نه پرې شوه نو سږ کال بیا دعوت قبلېږي نه چې دې مړ نه کړي. دې ورته څه وی؟ وی زما د قسم په خدای په روز کال د ابوبکر او د عمر رضی الله تعالی عنهما په محبت او عشق کې زما ژبه پرې شوه او واپس جوړه شوه. دا می ایمان دی که د هغې په محبت کې زما نه سرم قلم شي زما سر به واپس الله راړي په دې ست د پاسه به دا به م جملې کوي. بیا لاړ هغه دعوت له چې لاړم په هغه کور یې وردن نه کړ چې په روز کال کې کوم کور کې ژبه پرې شوې وه. چې څنګه ورغی هغه سړي خمیدار دعوت وکړ ډوډۍ او طعامونه کې څه د مېلمه عزت یې قدر یې ولی کړ. بیا هغه سړی ورته وایي وی راویې فوټې لږ ما سره په دې کور کې وګرځه. یا څه وګرځه یو کوټې ته یې وردن نه کړ. په هغه کوټه کې په موجي باندې یو بیز تړلی دی. بیز خو پېژنئ که نه څوک شادو ورته وایي څوک ورته بیز وایي. یو غټ بیز دی یو لوی یو نک دی د زمانې یو غټ بیز دا په موجي تړلی دی. دا سړی دی دا پېژنې دا پېژنم چې دا خدای یو حیوان دی یو بیز دی خو دې کې حیران یم چې دا دومره غټ بیز فکر یې سره کړی. وی یاد مې دې کور ته را دننه کړی مو زما نه ژبه پرې کړې وه. وی هغه سړی زما پلار و هغه شیعه و د صحابو دشمنو تا نه هغه ژبه پرې کړه تا ژبه خدای جوړه کړه او په هغه ورځ د هغه نه دقه بیز جوړ شوی چې دا په موږي تړلی ولاړ دی. اوس تا نه دا سوال کوو استانه دا سوال کوو چې خدای لپاره ته سوال وکړه چې دې خدای پاک واپس جوړ کړي واپس یې خدای پاک سم کړي. هغه د سوالونو نه خبره وته ده. هر شي نه خدای بیز نه جوړوي خدای نمونې باندې خدای پاک ښیي. او زموږ شیخ عبدالحق دهلوي رحمه الله شیعة اللمعات دا مشکات شریف کا شارح د محشي د اخیری د مناقب د صحابو په باب کې لیکلي دي. هندوستان کې یو عالم اتلو حج لا او چې څنګه حج ته نو د دې یو شیعه دوست سره تعلق و دوستانه یارانه وه. نو سړی چې چېرته په سفر دي یو دوست نه تپوس کوي بل نه تپوس کوي لکه ستاسو په کار یې څه ضرورت وي وله راوړم
یو نه تپوس کړی ته یاره ستا که داسې څه خبرې ما ته ووایه حج روانې او ته وایي چې یاره زما یو خبره نه کول ابه ته ونه کړی شي دی ورته وایي چې نه ووایه چې زما په وس کې به خامخا کوم وی نه یې کله ته ووایم وی نه خامخا به کوم ته زما دوست دی یار مې اګر چې ته شي او زه سني یم خو ما ته ووایه وی واده را سره وکړئ واده مې در سره وی ښه نو چې ته لاړ شي او خپل حج وکړې د حج د فراغ نه پس د مدینې منورې سفر باندې لاړ شي او هلته د دواړو جهانو په سردار باندې خپل سلام وی نو زما سلام باندې وی چې د هندوستان د فلانکي کلي فلانکي شیا ته تا سلام وی او پس د سلام نه عرض کوي چې که ستا په دې ګوان کې دا دوه کسان حضرت عمر فاروق ټول وایي فاروق رضی الله عنه حضرت عمر فاروق او حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه چې دا دواړه ستا دشمنان دي عیاذا بالله چې دا دواړه ستا دشمنان ته دا ستا په ګوان کې نه وي نو زه به ملاقات لراغلی وم چونکې دا دواړه ستا په ګوان کې دلته دي نو زه ځکه ستا ملاقات نه راځم عذر به پیش دی وی چې ما هغه خبره وکړه اگر چې وی نقل کفر نه باشه ده خو بیا هم دا بعض نقل کفر هم کفر باشه ده خبره د خولې باندې هغه وینا لکه غوندې ګرانه ښکارېږي دا خپله خبره وکړه د خپل ځای ته راغی نو ډېر زه خوب وینم زه په خپل کلي کې یم او دا شي داسې مخامخ زما را دوست ولاړ دی د دواړو جهانو سردار هم ولاړ دی ابوبکر او عمر هم ولاړ دي وی ما نه نبي علیه السلام تپوس وکړو چې هغه شیعه دا دي چې ابوبکر او عمر ته زما دشمنان ویلي وی ما ورته چې صاحب همدقه سړی دی وی عمر فاروق سره توره ده اشدهم فی امر الله عمر دا عمر توره خو به د باطل مقابله کوي او داسې په میدان ګرځېده داسې میدان کې به ګرځېده د حق خلاف معمولي خبره برداشت نو رابغه میدان کې چې لږه غوندې خبره وایي یا رسول الله حکم کوه ان اضرب عنق عدو الله چې ولې خو دشمن دا ست نو نو هم په توره باندې حکم کوه پیغمبر عمر له کومې په قرار کې نه هر وخت په میدان کې ولاړ عمر سره توره دا وی نبی صلی الله علیه وسلم اشاره غوندې وکړه وی دیواله کې دا غشیه نه ست په توره وسته ته خو اور به تنه دی خپل وی دا hebat نه رايق شو چې رايق شو مې چیرې دا خوب تعبیر بسی نه چیرې بغیر خوب دا تعبیر دی چې دا شیخ ګان خلق نه دی او خطرناک خلق دی ګوره نبی علیہ السلام د په ګستاخه خپه شو چې کله حج نه فارغ شو په خوا خو بده دی خوخانو دا ظهري به قافلې به خبرې لګېده چې عالم زقل وطن ته ټول خلق مبارکه رااله لغشیه دوست نه رانه یې سوال پس لاړم چې تیرې لاغه کړي دلال چې دی ولې رانه دی نه جوړ دی اساس چې لاړم ور نه وډاو زنانو یې आवाज راکړه مې چې دا ماغه دوست مال ملاقات درنه د پلان کې ما وی په جلا شو راته چې استاد ټول پس مړ شوی دی وی ما ته چې هغه څنګه ویرت په پلان کې ورځ باندې ستې نه نوته او دسماتی لا او بیا راونه وته ډیر وخت تیر کو اخر کې موږ ورته وړه ورې لرنه کو بیا ورپسې جلنده ما تکړه هغه دروازه ورپسې ما تکړه چې دننه په غسل خانه کې بیت الخلا ته کې وکړه نو چا په تور والے سر یو خوا پروتو تنه بل خوا پرتا و مونږ ته سړی نه معلوم چې دا چا والے دی ومه چې تیم سو فلان کې روز فلان کې تیمو ومه چې سړی ما ته معلوم چې عمر فاروق رضی الله عنه نن زمانه کې زموږ بعض حضرات پاسی اغوی شیعہ سنی بای پر خبر لکه کم اگر چې زموږ وطن کې خو یو بل څه مشهور ده هغه دلته کې آغا خانیان پیدا شوي دي زموږ د مسلمانانو کې خدای شک جذبه شته الحمدلله په دې موږ یو فخر کوو نن تاسو حاجی صاحب رحمت الله علیه متقین څومره شوق کې راغلي تاسو کې د عشق یو جذبه موجوده ده د حاجی صاحب رحمت الله علیه یو عقیدت لري د دې ځای پر یو عقیدت لري دا راغلي خو تاسو طبيعه معتاد څنګه دلته بیا دغه مشکله خبره زمون په وطن کې راغا خانیت ته څه شروع شوی ده چاله چرګو پارند پیسې ورکړي چاله بل شي پیسې چاله بل شي پیسې چاله بل شي پیسې او د دنیا باندې جرد نواح د میرو د باندې ډېر خلک هغه پیسې او هغه خپل تنظیم کې شامل کړي نو دا لکه ګرپاران کې نه یو دا سرحد رورل سټیټ ډیولپمنٹ کې کارپوریشن پروګرام دی او هغه خان سره تعلق نشي موږ جدا کړو دا جدا کړو دا رنګ ودی په چترال کې دا خبره کوي چې هر کله خلک په خپل قبضه راوستل او تاسو چترال حالت ګوره دا هغه خان هغه نو ګور یاد ساته نشیا او نه آغا خان د دې خلکو نه ځان ډېر لري ساته د دې بنیادی فرق درته خو هغه دا دی
شیعگان یو خو د قرآن حکیم د تحریف قائل دي چې د قرآن حکیم د تحریف شوی دی یو څو سپارې د شیخانو حضراتو پټې کړې دي کوم انسان چې د قرآن حکیم د تحریف قائل دي دا علما په سټیج موجود ناسي ا مسلمانی یا کافر تاسو ته تاسو نه علما نه فتوا کوي کوم انسان چې هغه مولانا عزیز الرحمن سے فتوا کوي کوم انسان چې قرآن حکیم کې د تحریف قائل دی مسلمان یا کافر پوخ کافر دیمه خبره ورته وایم هغوی خپلو مشرانو ته امامان وایي موږ هم ورته امامان وایي موږ ورته په یو جدا لهجه نهج وایو موږ وایي دا زموږ مشران دي پیشوایان دي هغوی د امام درجه په خپل اعتقاد کې او په خپل سوچ او فکر کې د پیغمبر نام اوچته ګرځوي تاسو به د عقایدو کتابونو کې ویلي نو د هغوی او د سني په منځ کې د شیعه او د سني منځ کې اتحاد دا څه ډېره مشکله خبره ده خو اصل کې خبره دا درته کوم ورونو چې صحابه کرام دا زموږ د سر ګلونه دي هغه خلک چې د چا سترګې د دواړو جهانو سردار باندې لګېدلي دي هغه سترګې د کنځلو لایقې نه دي هغه وجودونه چې چا د پیغمبر علیه السلام د تورې په خپلو لاسونو را تمبولي دي هغه خلک چې خپلې سینې تیغونو ته او هغه غشو ته نیولي دي هغه سینې د خدای لپاره د کنځلو لایقې نه دي هغه د محبت پیکران هغه خلک چې هغوی کې د پیغمبر علیه السلام محبت د هغوی په رګونو رګونو کې خور شوی هغه خلک د کنځلو او د بدو رید او د سپکو وینا قابل نه دي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نے اوسو صحابه کرام په دوکه باندې بوتلی شو د عدل او د قاری قبیلې اوسو ګنکپان رالل لکه کومه ګنکپي چې عبدالمالک د طالبانو سره وکړه او په دوکه باندې یو لس کسان صحابه کرام بوتلل وی زمونږ قوم مسلمانېږي مونږ له یو لس کسان صحابه کرام راکړي چې مونږ ته دین وښیي قرآن راته وښیي د دواړو جهانو سردار ورته یو لس کسان ورکړل حضرت عاصم رضی الله عنه هغې ورله د هغې امیر مقرر کوي ته امیر یو مقام ته چې ورسېدل د عصفان او د مکې مکرمې منځ ته هلته هغې ورسره دوکه وکړه او غشو والا تیراندازان یې راوغوښتل او دین گیر چاپیره دی لسو صحابه کرامو نه ګیره واچوله هغې چې پوه شو نو یو غر ته ترې وختل صحابه د غشو جنګ شروع شو هغې هم غشي ولي دی مولي هغه 200 ده لس هغه کافر ورته وی چې تاسو مونږ نه غر ته ولې وتښتېدی وی تاسو مونږ نیسئ وی نه مونږ خو ستاسو استقبال له راغلي دوکې دپاره مونږ خو ستاسو استقبال له راغلي یو راکوز شئ تاسو زمونږ میلمانه او زمونږ قوم اسلام راوړي دی به ته مونږ ستاسو په دوکه کې نور نه راځو جنگ شروع شو په دې کې 3 کسان شهیدان شو 3 کسان جمدی پاتې شو او 9 کسان شهیدان شو مشر سربراہ حضرت عاصم رضی الله عنه چې کم وخت کې شهید کیږي نو د خدای نه یو سوال کوي یو سوال دا کوي اللهم اخبر عنا رسولک اے خدای خپل پیغمبر زمونږ نه خبر کا یا الله مونږ گیر شو ګرو کسانو گیر کو یا الله خپل پیغمبر زمونږ نه خبر کا هغه وخت کې د دواړو جهانو سردار مسجد نبوي مبارک محراب کې ناست په جړا شو صحابه کرام رضوان الله عنهم اجمعین هغې ورته وی صاحب ولې یا رسول الله وی زما ملګرو سره دوکه وشوه زما 10 ملګري گیر شو د دشمن پنجه کې گیر دي او د حضرت عاصم سوال دی د هغه دعا د قبولیت د وجه نه خدای زه خبر کړم وی الله یو سوال مې بلم دی د خدای لار کې چې وځي الله به د امداد کوي وی خدای یو سوال مې بلم دی وی دا مې سوال دی چې ما قسم کړی دی چې زه به کافر له لاس نه وروړم او نه به د کافر لاس خپل وجود ته پرېږدم الله زه اوس مرم ما نه سوځي دا کافر به ما نیسي او ما خدا قسم کړی چې د ما لاس به دوی سره نه جنګېږي ردی به ما سره نه جنګېږي او مکه مکرمه کې یو کافره ښځه وه سلافه هغې دا نظر کړی و منښته یې کړې وه وی که چا د عاصم سر ماله راوړو د حضرت عاصم زه به د هغه عاصم په سر کې شراب سکم
داغه کفره کې به د شراب سکم او هغه له به د سلو اوښانو انعام ورکم چې د عاصم سر ماله چا راوړو. دی د خدای نه سوال کوي وی یا الله یو خو مې دا قسم کړی چې کافر وجود ته زما لاس ونه رسی او د کافر لاس زما وجود ته ونه رسی، خدای چې دا کافر خو ما ونه نیسي. دا مې سوال دی. او الله دویم سوال مې دا دی چې سلافه قسم خوړلی دی چې زما په دې کپره کې به شراب سکي. یا الله زما په دې کپره کې ستا قرآن او ستا د پیغمبر حدیث پراته دي، خدای دا به زما دپاره په مرګ ډېره لویه بېعزتي وي چې کم لوښي کې قرآن او حدیث پروت دی، په هغې لوښي کې یو کافره مرداره ښځه شراب سکي. الله ذوالجلال سوال قبول کړي. دغه درې کسان یې ونیول او دا اوه کسان شهیدان شو په هغه ځای چې رالل. حضرت عاصم اوس پکې ګوري سر ته پرې کوي، خدای پې مچۍ راوستې، د شاتو مچۍ ارال یو سیبه راپارې شوې او په دې مړو باندې داسې تاویږي را تاویږي، کافر ورته نږدې کېدی نه شي. رونو هغه دعا وله خدای قبوله کړه. دی وی د شپې به سر پرې کو، د شپې رب العالمین اسمان ته حکم وکړه باران ووروه. اوریځ راله داسې باران په شیبو شیبو وشو چې د حضرت عاصم او د هغه د شپږو ملګرو لاس تر ننه پورې چا په سترګو مو نه لیده. کافر چې سار راله اسم نو په میدان درې یو نیول، حضرت خبیب رضی الله عنه، حضرت زید ابن دسنه رضی الله عنه او حضرت طارق رضی الله عبدالله ابن طارق رضی الله عنه. چې دې اسم ونیول وی امن درکو، چې وینیول نو شاته لاسونه ولا تړل. عبدالله ابن طارق رضی الله عنه هغه وخت سره وی دا لومبی دوکه شوه، هغه ته ځان خلاصو دی نه پرېښو، پر راښکو یې شهید کو. دا دوه کسه بوتلل او په مکه مکرمه کې په کافرو خرڅ کړل. حضرت خبیب او حضرت زید رضی الله تعالی عنهما. زید چې کله خرڅ شو کافر اوستو تنعیم ته د حرم د حدودونه بار او الته کې په سولی کو. رونو دا مرګ ډېر ګران دی، اوس خو د ګولۍ مرګ دی. داسې یو لرګي به یې تړلی او د هغې په سر به یې بل لرګي داسې ټکوالی و، دا لاسونه به یې وله خواره کړل او دا خپه به یې وله یو په بله واړوله او په دې لاسونو په دې سینه او په دې خپو به یې وله موږي ټکوال، میخونه به یې وله ټکوال او بیا به یې د غشو باران پې شروع کو. غوښې چې به یې مارغانو وخوړې نو هله به خبره ختمه شوه. حضرت عاصم رضی الله عنه حضرت زید رضی الله عنه چې کله سولی ته وخېجاو او ویې تړه، حضرت ابو سفیان رضی الله عنه هغه وخت کې اسلام ته نو داخل شوی. د قریشو سردارو دی ولا راغی مخامخ ورته ودرېده، وی عاصمه زید یو خبره درته کوي، پرېږدو دې خو یو تمنا او یو ارمان وکړه. وی څه؟ وی پړه کې دا تمنا وکړه عشق اوس دې ته وایي. ابو سفیان رضی الله عنه هغه وخت کې سردار د قریشو دی ورته ودرېد، یو ارمان وکړه نو پرېږدو دی. وی څه ارمان؟ وی دا ارمانو کا چیرمان که زما په دې ځای باندې الله خوله مې نه جوړېږي، خو تاریخي خبره ده، که زما په دې ځای باندې زمونږ پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دلته وی او زه کور کې بچو سره ناست وی نو څه ښه به وه. دا ارمانو که نو پرېږدو دی، محبت دې ته وایي. هسه وایي وی ابو سفیان دینا پس چې بله خبره د خولې نه ونه باسې، زما د په خدای قسمې چې دلته د سولی دا مرګ مې خوښ دی، دا راته قبول دی، خو د سردار دو جهان خپې مبارکې ته ازغې رسېدل نه برداشت کوم چې دا وجود مې قطرې قطرې شي، دا غوښې مې مارغانو تختی پې خوشحاله یم، خو د نبي علیه السلام خپې مبارکې ته ازغې نه برداشت کوم. او دا صحابه کرامو کړی دي. حضرت ابو طلحه رضی الله عنه، حضرت طلحه رضی الله عنه او نور صحابه کرام د احد په مقام کې په خپلو لاسونو په خپلو سینو غشي او تورې تمبئ. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه ولاړ دی او په کافرو غشي ولید احد په میدان کې.
د دواړو جهانو سردار لاس مبارک داسې ورته خودې دي چې دې غشي ولي ورته ګوري چې غشي په کافر ولګېد او کو نه لګېد، تماشې کوي او ورته وایي نبی علیہ السلام زار شم د دغه خلقو نه، قربان شم د دغه خلقو نه. څه وایي؟ وی ارمی یا سعد فداک ابی و امی، ارمی یا سعد فداک ابی و امی. سردار دو جهان ورته وایي وی ای سعد اولا زما مور او پلار تا نه قربان شه. د کومو شخصیاتو نه چې رسول الله مبارک مور پلار قربانوي، مړه شرم هم تعالی نه راځي چې هغه شخصیاتو باندې قلم ګرځي. صحابه خدا قرباني کړي دي. وی پام کوه ابو سفیان بله خبره خولې نه ونه باسئ، که زه دلته ټوټې ټوټې شم غوښې مې مارغانو تختی، دا قبول دی. خو د نبي علیه السلام خپې مبارکې تازغې پرېښودل دا نشم برداشت کوی. اجس شهید شو. حضرت خبیب رضی الله عنه د هغه نمبر راغی. اشهر حرم کې هغې به قتل نه کو چې هغه میاشتې تېرې شو نو بار ته یې ویسته. خو دې نه مخکې چې کم کور کې دی تړلی شوی دی په موږي باندې، هغه بیبي وایي وی چې را ده د سولی کولو وخت را نږدې شو، وی موږ نه چاړو غوښته چې یو چاړه راکړې، د نیانو چاړه زه پرې دا سنت برابروم. وی موږ وله چاړه ورکړه، وی چاړه یې لاس کې وه، وی زما یو ماشوم بچی دی، زما خیال نو هغه ورو ورته حضرت خبیب رضی الله عنه په موږي تړلی دی، د هغه خپې له ور ورسېد. حضرت خبیب هغه ماشوم په دې کونډۍ کېناو او چاړه یې په لاس کې داس. ښځه وروسته مسلمانه ده په خپله بیان کوي، وی چې ما وکتل چې سړي سره خو چاړه هم لاس کې ده او ماشوم هم ورته ورسېد، چغې مې جوړې کړې چې دا خو زمونږ دشمن له زمونږ بچې په ګوتو ورغی، اوس به راله دې دلته حلال کړي. چغې مې جوړې کړې. وی ما ته حضرت خبیب وی چې ولې؟ وی ما ورته چې دا ماشوم درغې دې راله مړ نه کړې. ګوره اوس تاسو ته وایم چې د خبیب د دې ماشوم په برکت ځان بچ کو، بچ کولی شو که نه شو بچ کولی؟ بلکل یې بچ کول. ماشوم به لاس کې نیولی و چې که کم را نږدې شوی بس لالو مې یا ما پرېږدی، نیغ به ته مدینې منورې ته چا ګوتې هم نه شوی وروړی. لیکن حضرت خبیب څه وایي؟ د شریعت اصولو باندې عمل دې ته وایي. وی ما ته خپل پیغمبر دا حکم کړی دی چې ماشومان او بوډاګان او ښځو ته به بلکل په میدان د جنګ کې تعرض نه کوئ، تر څو چې کومه ښځه او کوم بوډا توره په لاس تا ته نی مخامخ شوی. ماشوم ته به هم غږ نه کوئ. راشه خورې دا ماشوم دی واله، ماشوم یې ورته حواله که. هغه ښځه وایي وی زما د قسم په خدای وي چې د خبیب په لاس کې ما د انګورو غونچک لیدی دی، وی دی خو په موږي تړلی و، دې انګورو پسې کم خوالاړ. او وی دغه زمانه کې مکه مکرمه کې انګور هم نو، وی دا نو مگر هغه رزق و چې الله ذوالجلال حضرت مریم له په هغه کوټګۍ کې ورکړو. حضرت مریم ته وی د کمې راځي؟ وی د کمې راځي؟ وی دا ماله خدای راکوي، الله یرزق من یشاء بغیر حساب. وی دا ګور غونچک به سره لاس چې دی بوته کله دی ورته وی ماله د یو 2 رکعاتو مونځ موقع راکړې. حضرت خبیب ورته وایي 2 رکعاتو مونځ موقع راله راکړې. هغې ورته وی وکړه 2 رکعاته مونځ. 2 رکعاته مونځ یې وکړو، ډېر اختصار سره زر زر وکړو. بیا قوم ته وایي وی زما په ذهن کې د مونځ نه د لذت او د خوند شی بل نشته، خو ارمان که دا مونځ مې اوږدو نو تاسو به بیا وی چې دی د مرګ نه یریږي نو په مونځ اوږدولو ځان خلاصوي. ځکه مې اختصار سره مونځ وکړو چې ګورې مرګ نه نه یریږم. بیا چې کله هغه سولی ته وخېږي او 2 شعرونه ووې، یو یې یو ټکي ووې او یو یې یو 2 شعرونه ووې. یو خو یې د هغه ځای نه اواز وکړه السلام علیک یا رسول الله، ای زما پیغمبر پتا دې زما سلامي. آقای نامدار دغه وخت کې جمعات کې ناست دی. بیا په ژړا شو. ورته صحابه وی ولې یا رسول الله؟ وی اوس ما ته حضرت جبریل راغی او ما ته د خپل ملګري خبیب سلام را ورساو. خبیب دې وخت کې په سولی د پاسه تړلی شوی دی او شهید کېږي. نو یو 2 شعر یې ووایي ولست ابالي حين اقتل مسلما على اي شق كان لله مسرعي. بخاری شریف کې دا اشعار شتا
وی اس پروا می نشته که په دې طرف پریوتم او که په دې بل طرف پریوتم، که په شا پریوتم او که په مخه پریوتم، خو چې مسلمان مرم نو په دې مې پروا نشته. وذلك في ذات الاله وان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزعي. وی داړو پروا نشته، وی دا د خدای په لار کې زما شهادت نصیب کیږي، او که خدای وغواړي زما په پریکړو ټوټو ټوټو اندامونو کې به خدای برکت پیدا کړي. نبی علیہ السلام یو څو صحابه ولېږل، وی لاړ شئ خبیب به تړلي او هغه راپرانې دیره ویلی، د 40 کسانو پیره ورته ولاړه ده. صحابه کرام رالل، خدای هغوی په سترګو ړانده کړل. چې دوی ورغلل، حضرت خبیب دغسې غریب په سولی کې میخونه په لاسو خپو په سینه ټکوالی شوی براویزان دی، راکوزې که او په هغه اس د پاسه ځان سره کېنو، اس یې وزغلو. چې هغه د کافرو څوکیداران رالل، صلیب ته یې وکتل، هغه لرګي ته یې وکتل، حضرت خبیب نشته. وی خبیب څه شو؟ وی لکه به چا تختولی له منډه کې واپسې. صحابو ځان سره په اس غلو، نو اس چې درون شي منډه نشي والی. کافر واپسې ورور رسېدل، چې ورور رسېدل چې دوی پوه شو چې مونږ خو اوس لاندې کېږو کسان ګڼ دي. حضرت خبیب رضی الله عنه د اس نه کوز که. هغه وخت کې عیني لیکلي دي شرح د بخاري، هغه وخت کې ځمکه وشلېده او حضرت خبیب پکې دننه لاړ. د دې وجې نه سردار دو جهان هغه ته د بلیع الارض لقب ورکړی دی. کرامت د اولیاوی نشته، مرګ نه پس دا د بخاری نه ثابت کرامت د اولیاو دی. مرګ نه پس ځمکه وشلېده او په هغه ځمکه کې دننه لاړ، کافرو د هغه وجود ته دومره نږدې نشي. رونو